أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة عماد الدين من أقام الصلاة فقد أقام الدين ومن ترك الصلاة فقد ترك الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام زما خوگو عزتمندو زیما القاری دوست محمد یوټیوب چینل نا بیا تاسو ته مخاطب یم. ستاسو د وړاندې ما یو حدیث پاک ولوستو چې مونځ چې دی دا ستن د دین ده. څوک چې مونځ کوي رب العالمین فرمایي وی دی داسې شو لکه چې د خپل دین قایم کو، یعنی د خپل دین را ونیولو. څوک چې مونځ نه کوي نو دی داسې شو لکه د دا دین ونړولو او یفدي الی الکفر دی کفر ته وښویده. اوس چې څوک مونځ نه کوي د هغه مثال وګورئ. زه تاسو ته دا ګیلاس ما تاسو ته کېښودلو، په دې کې دا اوبه خړې دي او دا خړې اوبه دا مثال د زړه دی. کله چې انسان بېلمازی او مونځ اودس نه کوي د ده په زړه اول ورکوټې تور داغ ولګي د زړه باندې، نو دا داغ دومره انداز سره غټ شي لکه د خړو اوبو ته ګورئ. اوس به دا خړې اوبه دا به په څه صفا کېږي؟ دا به د الله پاک په عبادات سره پاکېږي، استغفار سره به پاکېږي، په درود شریف سره به پاکېږي. دا به څنګه پاکېږي چې موږ او تاسو استغفار وایو؟ نو هغه به داسې وي لکه تاسو اوس وګورئ دې ګیلاس ته د خړو اوبو ته ګورئ او زه دا اوبه پکې اچوم. دا اوس نیکیانې دي، دا درجات دي. ګورئ دا خړې اوبه دا به الله تعالی په قدرت باندې سپینې شي. څنګه به سپینېږي؟ چې انسان استغفار وایي، چې انسان درود شریف وایي. تاسو ګورئ دا هغه خړې اوبه وي چې موږ او تاسو ته ما وښودي چې او دا د انسان زړه دی توروالی نیولی دی او دا زنګ دا به ترې اوس په استغفار باندې کېږي. وګورئ لږ شانې اوبه ما واچولې لکه یعنې استغفار وویلی شو، نو دا اوبه تاسو وګورئ دا سپینېږي، د زړه نه زنګ هغه داسې لرکېږي لکه چې څنګه د دې خړو اوبو نه دا اوبه سپینېږي. زبر وګورئ اوس تاسو دې اوبو ته چې دا زنګ دا د دې نه څنګه لرکېږي او دا اوبه چې څنګه سپینېږي، دقه رنګې د انسان د زړه نه دا زنګ لرکېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژمي موسم دی او نبی علیه الصلاة والسلام راغی. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي یا ابا ذر، اے ابو ذرای، کله چې انسان مونځ کوي او دس چرندامو کی دا غودس چرندام سرای داسې ګناهونه رجیږي لکه څنګه چې ماده دی ونینای دا پاڼې راورجولي. دا وګورئ خوږو عزتمندو دا هغه خړې پا اوبه وي چې تاسو ته ما وختي وښودلې. اوس دا څنګه سپینېږي؟ استغفار وشو، مونځ اودس شروع شو او ورسره درود محمدي درود ابراهیمي دا شروع شو. نو انسان دا زړه داسې سپین شي لکه دقه ګیلاس چې ما تاسو ته ښولیو چې دا خړ دی، خړې اوبه وي. اوس پکې وګورئ ګناهونو د وجې نه الله پاک د درود شریف د فضیلته او ورسره د نیکو اعمالو د وجې نه دا ګناهونه ختم شي، داسې زړه صفا شي لکه د دې ګیلاس د اوبه چې تاسو وکتې او دا صفا شوي. نو استغفار دا په کثرت سره وایي، ځکه
انسان د ګناهونو نه ډک دی او چې دی یو ځل ووایي چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه صرف دومره قدر مو وایي نو رب العالمین فرمایي دا داسې شو لکه چې د دا ګناه کړې نه ده نو دا ګیلاس اوبه داسې به سپینې شي چې څنګه دا ګیلاس اوبه سپینې دي داسې به زمونږ دا زړونه الله پاک سپین کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل اے ابا ذرا دا ما چې ونې نه پاڼې را اورجولې او یو سړی اودس چرندام وکړي د هغه نه واړه ګناهونه د اوداسه په اوبو سره لرې شي کوم چې لوی ګناهونه دي ګناه کبیره ده هغه به د څه سره کېږي هغه د توبې سره کېږي الله پاک دې اول ماته د عمل کولو توفیق راکړي چې موږ استغفار ووایو په کثرت سره ووایو الله ته توبه تایب شو توبه څه ته وایي د توبې درې معنی دي توبه کې درې لفظونه دي توبه مطلب دا دی چې یا الله اوس به هم دا کار نه کومه او یا الله په تیر شوي ګناه باندې پښیمانه ما او یا الله په راتلونکي زمانه کې به چرم زه ګناه ونه کما دا به کله انسان توبه وباسي چې د انسان کې ساوي زنکدن حالات لا شروع شوی نه عزتمندو نن منګ او تاسو ته وخت دی الله پاک وخت را کړی دی الله پاک ځواني را کړې ده الله پاک منګ او تاسو له روغ صورت را کړی دی نو منګ او تاسو له پکار دي چې منګ او تاسو کثرت سره استغفار وایو درود شریف وایو او د الله پاک نه د خپل ګناهونو بخشش وغواړو دا به داسې شي لکه څرنګې چې دا ګیلاس اوبه اول ما تاسو ته پیش کړي چې هغه څومره خړې وي دقه رنګې د انسان دا زړه دا زنګ ونیسي تور ټاکې ولګي حدیث پاک کې راځي اول یو داغ ولګي داغ دومره لوی شي چې انسان هغه ته بیا ګناه څه ګناه نه ښکاري نو رب العالمین دی د دغه تور ټاکې نه زمونږ زړونه صفا کي څنګه چې دا ګیلاس اوبه ما تاسو ته وښودې تاسو مخامخ مې پکې اوبه واچولې او دا اوبه سپینې شوې نو رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دا زړونه داسې صفا کي بغض کینه حسد دا د الله پاک زمونږ او ستاسو د زړونو نه لرې کي دا یاد ساتئ ګورئ که حسد وي بغض وي او انسان ډېرې نیکیانې کوي نو ګورئ دا نه قبلیږي دا اوبه چې پاکې تاسو ته ښکاري د دې نه زنګ ولې لرې شو دا ګناهونه ختم شو الله دې په دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ټولو اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق راکړي آمین یا رب العالمین